هیپ بون ورته وایي. څه ورته وایي؟ هیپ بون ورته وایي. دغه هیپ بون چې د په باډي کې دوه دانې دي. څو دانې دي؟ دوه دانې دي. دواړه یو بل سره یو ځای کېږي او څه جوړوي؟ بوني پیلویس جوړوي. څه جوړوي؟ بوني پیلویس. ګوره یو هیپ بون دې خوا نه یو ځای شوی، یو دې طرف نه یو ځای شوی. چې دواړه یو ځای شو دا دې ته بوني پیلویس وایي. پیلویس کې سافټ برخه هم شته ده او بوني پیلویس هم شته ده. د هډوکو برخه هم شته ده. د هډوکو برخه هم دغه هیپ بون جوړوي. صحیح. بون باره کې مونږ لنډې خبرې وکړو او دغه هیپ بون چې ده د درې ټوټو هډوکي نه جوړ شوی ده. څو ټوټو نه؟ درې ټوټو نه. یوه ټوټه چې ده الیوم ده چې غټه برخه ده. صحیح شو. بله ټوټه چې دا پورته طرف ته واقع ده. بله ټوټه چې دا پیوبس ده چې دا ده چې دغه پیوبس چې ده دا مخې ته او لاندې طرف ته واقع ده. صحیح شو. او بله چې ده ایشیم ده. ایشیم یا اسکیم ویلی شي چې هر چې وایي. صحیح شو. ایشیم ده. دغه ایشیم چې ده پر شاته طرف ته او لاندې طرف ته واقع ده. صحیح شو. دغه درې وړه ټوټې یو ځای کېږي. څنګه کېږي؟ یو ځای کېږي او یو بون جوړوي. دا بیا موږ اوسیفیکیشن کې وایو چې اوسیفیکیشن سنټر دوی یو بل سره پیو شي، یو هډوکی شي. پوه شو په خبره؟ نو اوس دغه یو هډوکی که چېرته موږ وایو دي به دغه درې ټوټې موږ ډیټیل سره وایو. څه شي سره به وایو؟ ډیټیل سره. اوس د دې نه اول چې دا موږ څه شي هغه کوو یادونه کوو، د الیوم یادونه کوو. الیوم هډوکی که چېرته موږ وګورو د دې هډوکی که موږ داسې ونیسو ځکه دا انټیریر برخه ده، پوسټیریر برخه ده، نو دا الیوم شو. څه شو؟ دا ټول دا الیوم شو. صحیح شو. دغه الیوم چې دا یو اپر اینډ لري، یو لوور اینډ لري. لوور اینډ تاسو اسټابالم کې معلومه ده چې دا د اسټابالم 2/5 برخه جوړي. چې جوړي 2/5 برخه د سیدیجی پورې ده. صحیح شو. دا لوور اینډ شو چې د پیوز ده. صحیح شو. او اپر اینډ چې څنګه ده پریدا چې ته موږ سپیریور بارډر هم ویلې شو. چې ویلې شو سپیریور بارډر. ها یو هو اپر اینډ شو، یو لوور اینډ شو. اپر اینډ ته کرسټم ویلې شي. چې ورته ویل کیږي کرسټ، ایلیا کرسټ ورته ویل کیږي. که دغه ایلیا کرسټ کې موږ خبرې وکړو، ایلیا کرسټ چې دا که چېرته موږ مخې طرف ته راشو دلته یو بارزه ده راوتلی ساختمان ده. دغه راوتلي ساختمان ته انټیریر سوپیریر ایلیاک سپاین وایي. څه ورته وایي؟ انټیریر سوپیریر ایلیاک سپاین. همدغه شان موږ که شاته راځو دیجې کې بله راوتلې برخه ده. صحیح شو. دا بله راوتلې برخه دې ته څه وایي؟ پوسټیریر سوپیریر ایلیاک سپاین. صحیح شو. په دې پوه شوئ. اوس دغه ټول ایلیاک کرسټ چې ده موږ دا په دوه برخو ویشو. څو برخو ویشو؟ په دوه برخو. دوه په دوی برخه یې کوم ځای ته ځي؟ مخې طرف ته ځي. 2/3 پارټي. صحیح شو. او 1/3 پارټي شاته وایو. صحیح شو. 2/3 انټیریر که موږ وایو، که دا موږ وګورو دلته چې دا دغه هغه چې ده دا کرسټ چې ده دا یو انر سرفیس لري یا انر لیپ لري. صحیح شو. دا ګور دا یو انر شونډه یا انر سرفیس ده. یو اوټر لیپ یا اوټر سرفیس لري. صحیح شو. او بل چې دا انټرمیډیټ ایریا لري. چې لري؟ انټرمیډیټ ایریا لري. درې پارټ شو. صحیح شو. که دا موږ چېرته انټیریر سوپیریر ایلیاک سپاین نه په اوټر لیپ باندې پوسټیریر طرف ته روان شو، نو تقریبا 5 سانتي متر وروسته دلته یو څه راځي؟ یو ټیوبرکل راځي. څه راځي؟ ټیوبرکل راځي. دې ته څه وایي؟ ټیوبرکل اپ ایلیاک کرسټ. صحیح شو. دې ته څه وایي؟ ټیوبرکل اپ ایلیاک کرسټ. هم پېژانده ده. ښه د دې نه علاوه که پوسټیریر 1/3 کې مونږ خبرې وکړو، هغه هم سیم ټو سیم درې ایریاګانې لري. یو کومه ایریا ده؟ یو میډیل ده، یو لیټرل ده، یا انر ده، یو اوټر ده. او منځ کې چې دا شی لري انټرمیډیټ ایریا لري یا سلوب لري. صحیح شو. سلوب هم ورته وایي. په دې پوه شوئ په ایلیاک کرسټ باندې. دا ایلیاک کرسټ. ښه د دې نه علاوه لوور اینډ که موږ وګورو، لوور اینډ راځي داسې دلته د اسټابالم څو 2/5 برخه 2/5 برخه ارټیکولر پارټ دغه دې کې ارټیکولر برخه ده. دا څنګه کوي؟ دا جوړوي. پوه شوئ. دا اپر اینډ شو، دا لوور اینډ شو. اوس راځو د دې بارډرو ته. څو بارډرې لري؟ دوه بارډرې لري. هغه هم اینډونو کې ویلي. بارډر مورته ویل شي خو اینډونو کې مې ویلي. سوپیریر بارډر موږ اینډ کې ویلي. دوه بارډرې کې مې دي، یو انټیریر بارډر ده او بل پوسټیریر بارډر ده. که انټیریر بارډر کې موږ وګورو، انټیریر بارډر کې خو دغه کوم سوپیریر انټیریر ایلیاک سپاین چې ده خو موږ هغه سره وویلي، کرسټ سره وویلي. نو دې نه موږ لاندې څه لرو؟ ناج ده. بیا څه ده؟ انټیریر انفیریر ایلیاک سپاین ده. او بیا څه ده؟ بیا ناج ده. پوه شوې. نو دلته دا بارډر ختمیږي. دلته اسټابالم ده. ګورې دا اسټابالم ده که نه، دا انټیریر بارډر کوم ځای پورې ختمیږي؟ د اسټابالم پورې. صحیح شو. پوه شو په دې باندې. پوسټیریر بارډر ته راځو. پوسټیریر بارډر که موږ وګورو، پوسټیریر بارډر کې موږ څه ویلې؟ پوسټیریر سوپیریر ایلیاک سپاین هم ویلې. دې نه ښکته چې راځو دا څه ده؟ دا یو وړوکی ناج ده. ښه. او دلته څه ده؟ پوسټیریر انفیریر ایلیاک سپاین ده. دا به څه ده؟ ګریټر سیاټیک ناج ده. کوم ده؟ ګریټر سیاټیک ناج ده. او ورپسې ایشیل سپاین ده. او همدغه شان لیسر سیاټیک ناج ده. همدغه شان کته د ایشیم
ټیوبراسټي د همدې پوسټیریر بارډر سره همداسې مسلسل پروت ده. صحیح شو؟ پوه شو په دې باندې. نو دغه بارډر کوم یو شو؟ پوسټیریر بارډر شو. انټیریر او پوسټیریر بارډر دواړه وشو، سوپیریور او انټیریر اینډ وشو. درې بارډر لري. څو بارډر لري؟ درې بارډر لري. یو دا بارډر ده کنه، دا بارډر مونږ نه پاتې شو. صحیح شو؟ دا کوم بارډر ده؟ دا میډیل بارډر ده. څه ده؟ دا میډیل بارډر ده. میډیل بارډر کومه وګوردیز نه شروع کیږي، ښا داسې ایلیا کرست نه شروع کیږي، همدغه شان خط راځي 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 داسې ان تر کوم ځای پورې ایلیو پیوبیک ایمیننس پورې. دا ډبل صحابي نه دلته دې ته ایلیو پیوبیک ایمیننس وایي، ځکه بره د ایلیوم برخه راغلي، لاندې نه د پیوبیس بون برخه راغلي، دواړه دلته یو ځای شوي دي. دې ته ایلیو پیوبیک ایمیننس وایي. ایمیننس روښانه ساحې ته راوتلې ساحې ته وایي. صحیح شو؟ پوه شو په دې باندې. دغه بارډر چې د دې ځای نه خو دې ځای پورې د دې خپل بارډر ده، د دې بارډر نه دې ځای نه لاندې چې کوم بارډر ده که نه، دې ته څه وایي؟ دې ته ارکیویټ لاین وایي. څه ورته وایي؟ ارکیویټ لاین. اوس تاسو په پیلویس کې بیا ارکیویټ لاین ګورئ که نه. ارکیویټ لاین څه شی ده؟ ارکیویټ لاین د ایلیوم میډیل بارډر ده، خو پورتنۍ برخه یې نه، لاندنۍ برخه یې. دا څه ده؟ ارکیویټ لاین ده. پوه شو په دې باندې؟ ښه. د بارډر څو شو؟ یو انټیریر شو، بل پوسټیریر شو، بل میډیل بارډر شو. درې واړه وشو. یو ایلیک پوسا لري، صحیح شو؟ بل چې دا ګلوټیل سرفیس لري، او بل چې دا ساکروپیلویک سرفیس لري. څو سرفیسې شوې؟ درې سرفیسې. ګوره ښه، یو ایلیک پوسا ده، بل چې دا ساکروپیلویک سرفیس ده، او بل چې دا ګلوټیل سرفیس. ښه، اوس راځو چې دا ګلوټیل سرفیس ته باول راشو. ګلوټیل سرفیس که چېرته مونږ وایو د اډوکي اناټمیکل پوزیشن به تاسو ته معلوم وي، مونږ سایډ ډیټرمینیشن نو ویلې، خو وروسته به وایو. صحیح ده؟ اناټمیکل پوزیشن سره به اډوکي ونیسئ، مطلب انټیریر به انټیریر طرف ته، پوسټیریور طرف ته. صحیح شو؟ اوس که دلته راشو، دلته یو لاین ده، څه ده؟ دا ګوره دا د دریو لینونو په واسطه په څلورو وړو برخو ویشل شوې ده. ګلوټیل سرفیس د دریو لینونو په واسطه په څلورو وړو برخو ویشل شوې ده. که چېرته اطلس کې تاسو وګورئ لینونه ډېر واضح ښکاري، خو دا نیچرل بون ده. صحیح ده؟ دې کې هغسې لینونه تاسو ته نه ښکاري، خو بیا مې یو اندازه ټریس کېږي. ښه، دغه یو لین ده. ګوره دې ځینې لین شروع شوی کوم ځای ته راغلی؟ د ګریټر سیاټیک ناچ پورتنۍ برخې ته راغلی. ښکاري درته؟ دې ته څه وایي؟ دې ته دا انټیریر نه ده، پوسټیریر ده. دې ته پوسټیریر ګلوټیل لاین وایي. څه ورته وایي؟ پوسټیریر ګلوټیل لاین ورته وایي. دا شارټ ده. ښه، او ټول نه اوږد لاین چې ده هغه انټیریر ګلوټیل لاین ده. انټیریر ګلوټیل لاین ګوره دې ځای نه داسې شروع کېږي، داسې راځي، کوږ راځي 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 کوم ځای ته؟ ان دې ساحې ته د ګریټر سیاټیک ناچ سطحې پورې ځان را رسېږي، جوورې کندې ځي پورې. ښه، د دې نه لږ پورته ختمېږي. دا څه ده؟ دا انټیریر ګلوټیل لاین. ګوره پوسټیریر ګلوټیل لاین، انټیریر ګلوټیل لاین. یو وړوکی لاین مونږ بل لرو چې هغه په دې ځای کې دی، داسې راځي. صحیح ده؟ دا پوسټیریر طرف کې ده، خو دا د ټول نه لاندې واقع ده. چې ټول نه لاندې واقع دي ته انفیریر ګلوټیل لاین وایي. څه ورته وایي؟ انفیریر ګلوټیل لاین. په دې باندې پوه شوئ؟ دې کې خو مشکل نشته. ګلوټیل سرفیس په دریو لینونو باندې په څلورو برخو ویشل شو، چې یو لین یې څه و؟ یو لین یې پوسټیریر ګلوټیل لاین و، بل څه و؟ انټیریر ګلوټیل لاین و، او بل انفیریر ګلوټیل لاین و. صحیح شو؟ ښه، ایلیوم کې نور څه پاتې شو؟ فکر کو خدا ساکروپیلویک سرفیس پاتې شو. ساکروپیلویک سرفیس دا وګورئ، دغه ساکروپیلویک مونږ په دوه نومونو یادو کنه، ساکروپیلویک. نو دوه پارټه لري دا سرفیس. ښه، یو ساکرل پارټ لري، دا ساکرل سرفیس ده، او بل پیلویک پارټ لري، دا پیلویک پارټ ده. صحیح ده؟ دا پیلویک پارټ دی سرفیس ده، او دا ساکرل پارټ ده. ساکرل پارټ بیا دوه برخې لري. صحیح ده؟ چې یو ارټیکولر سطحه ده، دا وګوره د غوږ د پینا شکل لري، دا د غوږ پینا نه ده، د دې شکل لري. ګوره داسې تاو شوی، داسې دې پورې. دا چې د ارټیکولر سرفیس ده. دغه ارټیکولر سرفیس کوم سره یوځای کېږي؟ د سیکرم اډوکي سره یوځای کېږي، او کوم جوینټ جوړوي؟ سیکرو ایلیک جوینټ جوړوي. پوه شوې؟ او د دې نه که چېرته دې خواته مونږ وګورو، پوسټیریر کې شا طرف ته وګورو، دلته څه ده؟ دلته ایلیک ټیوبراسټي ده. څه ده؟ ایلیک ټیوبراسټي. دې ته ایلیک ټیوبراسټي وایي. ایلیک ټیوبراسټي لاندې ورسره څه ده؟ ساکرل ایریا ده، یا ساکرل ارټیکولر ایریا ده، چې هغه څه سیکرم اډوکي سره څه جوړوي؟ جوینټ جوړوي. دې دواړو ته په شریکه څه وایي؟ ساکرل پارټ ورته وایي. او پیلویس پارټ چې د دې سرفیس چې ده هغه څه ده؟ هغه سموث ده. څنګه ده؟ سموث ده، او دې نه لاندې واقع دي، د پیلویس پارټ وایي. صحیح شو؟ ساکروپیلویک سرفیس هم وشو. صحیح شو که نه؟ انټیریر پارټ همدغه اوريکولر سرفیس د ارټیکولر برخې ته وایي. اوريکولر ځکه ورته وایي چې د غوږ د پینا شکل سره هغه لري، شکل لري. دا وګوره. صحیح شو؟ دې ته اوريکولر سرفیس وایي. پوه شو په دې باندې؟ اوس راځو پیوبیس ته. پیوبیس اډوکی چې ده، دا موږ ته چې کوم ښکاري دا پیوبیس اډوکی ده. پیوبیس اډوکی چې ده یو باډي لري، دا باډي ده. صحیح شو؟ یو سوپیریور رمس لري، یو انفیریور رمس لري.
صحیح شو پوه شو په دې باندې باډي کې کومه خبرې وکړو باډي سو سرفیس پیوبیک بون ګوره الته په تخته باندې ارڅ لیکل شوی دی ها د پیوبیک بون چې دا موږ څو سرفیس لرو څو سرفیس لرو درې سرفیس دي ګوره یو انټیریور سرفیس یو پوسټیریور سرفیس دغه سرفیس موږ نو ویل دا ارټیکولر سرفیس د دې ته سیمپوزیل سرفیس وایي چې ورته سیمپوزیل سرفیس یو سرفیس انټیریور کې دا بل سرفیس پوسټیریور کې دا او بل سیمپوزیل سرفیس د چې پیوبیک سیمپوزیس جوړې دي اپوزټ د مقابل جانب هپ بون سره یو ځای کی پیوبیک بون سره یو ځای کیږي جوینټ جوړي ښه او دوی په منځ کې یو کارټلیج موجود دغه چې د هیالین کارټلیج ده چې دا هیالین کارټلیج ده پوه شو په دې باندې دا سیمپوزیل سرفیس شو دا انټیریور سرفیس شو دا پوسټیریور سرفیس شو صحیح شو سرفیس ختم شوی کنه بارډر کې مونږ صرف پیوبیک کریسټ لرو دا پیوبیک کریسټ دا ګوري دا په سره دا پیوبیک کریسټ دا پیوبیک کریسټ مونږ شاته زو دلته راوتل ساختمان دي ته چې وای دا پیوبیک ټیوبرکل وای همدغه پیوبیک ټیوبرکل سره چې دا کنه د دې لیټرل پارت کې دلته سپرماټیک کارډ یا راوند لیګامنت په خزو کې راوند لیګامنت په هغه کې چې دا په سړیانو کې سپرماټیک کارډ تیری پوه شو په دې باندې خو څو رمسونه لري دوه رمس لري یو سپیریور رمسو یو انفیریور رمسو کدا رمس مونږ وګورو دا سره کوم شکل لري ټرینګولر شکل لري سره کوم شکل لري ټرینګولر نو چې ار یو ټرینګولر شکل لري هغه به درې سرفیس او درې بارډر لري درې کونجه دا کنه نو چې درې کونجه د څه بل لري درې سرفیس او درې بارډر بل لري په دې کې بارډر کې کومه یادونه وکړو یو ابټوریټر کریسټ دا چې دا صحیح شو یو پکټینیل پکټینیل لاند او دا پکټینیل لاند چې کوم ځای راځي دی پیوبیک ټیوبرکل نه شروع انداز لیټرل طرف ته راځي کوم ځای پورې راځي الیو پیوبیک ایمیننس پورې دا الیو پیوبیک ایمیننس موږ مخکې ویل کنه ځکه دا الیو پیوبیک ایمیننس نه به وروسته کې ویډ لاین شروع کیږي هغه به دی الیوم بارډر ده چا بارډر ده دی الیوم پوه شو دې باندې ګورې ښا یو ابټوریټر کریسټ دا ابټوریټر کریسټ صحیح شو او دا چې دا کوم لاین ده پکټینیل لاین ده پکټینیل لاین کوم ځای شروع کیږي دی پیوبیک ټیوبرکل نه کوم ځای پورې ځي الیو پیوبیک ایمیننس پورې پوه شو په دې باندې دې کوم مشکل نشته خا دینه علاوه موږ یو بل بارډر لرو چې هغه ته انفیریور بارډر وایي دا څه ده دا انفیریور بارډر ده صحیح شو ابټوریټر کریسټ شو یو بارډر پکټینیل لاین شو دوم بارډر دریم بارډر چې دا انفیریور بارډر ده اوس د دوی ترمنځ سطحي دي صحیح ده د دوی ترمنځ څو سطحي دي درې سطحي دي درې بارډر وي درې سطحي دي یو چې د پکټینیل سرفیس ده او بل ورپسې پیلویک سرفیس ده بل ابټوریټر سرفیس ده ښه کوم چرته پکټینیل سرفیس وګورو دا پکټینیل سرفیس ده پکټینیل سرفیس د کوم بارډر ترمنځ راځي ابټوریټر کریسټ ترمنځ او د پکټینیل لاین ترمنځ صحیح شو کوم پیلویک سرفیس وګورو دا پیلویک سرفیس ده پیلویک سرفیس د شي ترمنځ راځي د پکټینیل لاین او د انفیریور بارډر ترمنځ راځي صحیح شو بل سرفیس چې د موږ دیږي کې لرو د څه وای د ابټوریټر سرفیس وای ابټوریټر سرفیس د چې د منځ کې راځي د ابټوریټر کریسټ او بل د څه شي بل د انفیریور بارډر صحیح شو درې واړه سطح او درې واړه بارډر مو پیژاندي خو اوس راځو انفیریور رمستا دا انفیریور رمستا راموس چې دا پیوبیک رمس کوم یو رمس ده انفیریور رمس ده ها انفیریور رمس کې موږ چې لرو یو انټیریور سرفیس لرو دا بل کوم لرو پوسټیریور سرفیس لرو دا په دې طریقې سره پروت دی یو میډیل بارډر لرو بل چې لرو لیټرل بارډر لرو دا لیټرل بارډر ده دا میډیل بارډر ده صحیح ده دې کې ډېرې خبرې نشته ده خدا خو پیوبیک بون خلاص شو کنه دې کې خو بل کوم ځای پاتې نشو باډي ویل شو سپیریور رمس ویل شو انفیریور رمس ویل شو اوس موږ راځو ایشیم ته څه شي ته راځو ایشیم ته دا ایشیم بون ته دا ټول ګوره دې نه شروع ده داسې ځکه دا ایشیل سپاین ده دا ایشیل ټیوبراسیټي ده دا ټول شیان دي ایشیل دی او دا ایشیل رمس ده صحیح شو ښه ایشیم بون کې کوم وګورو دا څو انډ لري دوه انډ لري یو پورتنی انډ لري یو لاندنی انډ لري صحیح شو پورتنی انډ دی اسټابولم څو برخه جوړي دوه پر 15 برخه جوړي او لوور انډ چې کوم ځای کې دا لوور انډ چې دا هغه ده ایشیل ټیوبراسیټي ده چې دا ایشیل ټیوبراسیټي ده صحیح شو خدا څو سرفیس لري ګوره یو باډي شو یو رمس اوس باډي کې مونږ خبرې کو باډي څو سرفیس لري باډي درې سرفیس لري ګوره یو پیمورل سرفیس ده یو ډارزل سرفیس ده بل پیلویک سرفیس ده کومه ډارزل سرفیس کې خبرو کو دا ډارزل سرفیس ده کوم سرفیس ده ډارزل سرفیس ده دا یو صحیح شو کومه پیمورل سرفیس کې خبرو کو دا کوم سرفیس ده دا پیمورل سرفیس ده دا صحیح شو دا دو شو دریم نمبر پیلویک سرفیس کوم یو دا صحیح شو پوه شو په دې باندې ګوره ډارزل سرفیس صحیح شو پیمورل سرفیس او پیلویک سرفیس دا دی او د باډي درې سرفیس وي صحیح شو د دې نه علاوه موږ راځو رمس ته چې راځو رمس ته کوم رمس ته
دغه رمس یو رمس سره لري ایشیل چې دا ایشیل رمس مونږ وایو دغه ایشیل رمس لاندې راځي کوم رمس سره یوځای کیږي د پیوبیک انپیریور رمس سره نو ایشیو پیوبیک رمس ورته وایي چې ورته وایي ایشیو پیوبیک رمس ورته وایي ها دغه ایشیو پیوبیک رمس چې دا د ایشیل رمس چې ختمیږي ورسره پیوبیک سره یوځای کیږي نو په ګډه مونږ یادواري کوو ایشیو پیوبیک رمس وایي خو رمس کې کوم مونږ وګورو رمس څو باډرې لري رمس چې یو اپر یو لوور چې لري بارډر لري یو اپر بارډر دا یو لوور بارډر دا ګوره اپر بارډر او لوور بارډر دا صحیح شو سرفیس څه دي انټیریور سرفیس او پوسټیریور سرفیس اپر بارډر دی پیوبیک بون دی پیوبیک انپیریور رمس دی میډیال بارډر سره کنټینیوس دا او لوور بارډر چې سره کنټینیوس دا دی پیوبیک بون دی انپیریور رمس دی لیټرل بارډر سره څنګه دا کنټینیوس دا انټیریور سرفیس د څه سره مسلسل ده دی انپیریور رمس دی پیوبیک بون دی انپیریور رمس دی انټیریور سرفیس سره مسلسل پروت ده او پوسټیریور دی پوسټیریور سرفیس سره مسلسل پروت ده په دې باندې پوه شئ خا د دې نه بعد راځو ابټوریټر فورامین ته دا ابټوریټر فورامین دا سورای ګورئ کنه دا غټ سورای چې د دې ته چی وای د ته ابټوریټر فورامین وای ابټوریټر فورامین که چیرته مونږ اباو او فرنٹ کې وګورو دا دی سوپیریور پیوبیک رمس او د شي په واسطه د پیوبیک د چې د پیوبیک باډي دا کنه سوپیریور پیوبیک رمس او د پیوبیک باډي په واسطه باندې څنګه شوی دا احاطه شوی دا صحیح شو بیا که چېرته مونږ بیلو وګورو لاندې وګورو د ایشیو پیوبیک رمس په واسطه هغه شوی دا ایشیو پیوبیک رمس او که چېرته مونږ شاته وګورو پوسټیریور کې د څه شي په واسطه هغه شوی دا پوسټیریور کې د څه شي په واسطه هغه شوی دا کوم بارډر و انپیریور بارډر وګنه دا انپیریور بارډر د ایشیم یا د ایشیل باډي صحیح ده د هغه په واسطه کور شوی دا او کله ته مونږ وګورو ایباو د څه شي په واسطه کور شوی دا اسټابولم په واسطه پوه شو په دې باندې خدا ابټوریټر فورامین په نارینه‌و کې غټ وي او اول وي ها څنګه وي غټ وي او اول وي او په زنانو کې څنګه وي وړوکی وي او ټراینګل وي صحیح شو په دې پوه شوي ها بل څه پاتې شو اسټابولم پاتې شو اسټابالم کې مونږه څو برخې وایو ګوره دغه دا ټول اسټابالم دا د اسټابالم کې دیزی نه تر دیزی پورې دا ګوري خالي ځای ښکاري ارټیکولر سطح نه ده دې ته چې وایي اسټابولر ناچ ورته وایي همدې اسټابولر ناچ کې کومه مخکې جوړ ته نور غیر ارټیکولر سطح ده لکه ارټیکولیشن نه کوي چې صرف دی غوړو نه ډکوي شي نه ډکوي غوړ پکې موجود وي پیټ پکې موجود وي دې ته چې وایي دې ته اسټابولر پوسا وایي چې ورته وایي اسټابولر پوسا او د دې دغه کومه برخه چې هغه ده ارټیکولر د دې ته کوم سرفیس وایي لونیټ سرفیس چې ورته وایي لونیټ سرفیس ورته وایي دغه اسټابولم چې ده 2/5 برخه د هیلیوم په واسطه جوړه شوې ده سوپیریور پورتنۍ برخه 2/5 برخه چې په واسطه جوړه شوې هیلیوم په واسطه او لاندینۍ برخه چې ده او شاتنۍ برخه 2/5 چې په واسطه جوړ شوې د ایشیم بون په واسطه او مخکینۍ برخه مخکینی او لاندینی برخه چې په واسطه یو پر 15 برخه چې په واسطه جوړ شوی دا د پیوبیس بون په واسطه باندې جوړ شوی دا خو شو خبره ها نور چې په سایډ ډیټرمینیشن به وایو سایډ ډیټرمینیشن کې کوم خبرو کو تاسو به 3 پوینټونو ته ډیر نظر کوئ یو چې دا ایکسپینډډ پارت غټ پارت چې د اډو کې و دا به پورته راولي دا الیوم دا صحیح دا به پورته موقعیت لري کوم څه کې موقعیت لري پورته بل پیوبیس به وګورئ دا پیوبیس بون تاسو د شاخې نه پیژندل شي چې دوه رمس دي او یو باډي ده صحیح شو پیوبیس بون به مخې ته راولي کومه خواته به راولي مخې ته به انټیریور ته به راولي بیا به اسټابالم وګورئ شاته دا اسټابالم وګورئ اسټابالم به مخې طرف ته لاندې طرف ته او لیټرل طرف ته راولي صحیح شو ګوره داسې مونږ نیسو ګوره مخې طرف ته لاندې طرف ته او لیټرل طرف ته دلته به اسټابالم تاسو په دې کې راولي نو که داسې تاسو دا اډو کې ونیسئ د اناټمیکل پوزیشن هم ده او دې ته سایډ ډیټرمینیشن هم کوي دا د کوم طرف بون ده دا لیفټ سایډ بون ده صحیح شو سایډ ډیټرمینیشن باندې پوه شوئ خو اوسیفیکیشن سنټرو کې به هم درته یو څو خبرې وکړم اوسیفیکیشن دا څو سنټرې لري دا دوه قسمه سنټرې لري یو پرایمري سنټرې دي یو سیکنډري سنټرې دي پرایمري سنټرې چې دا یو دانه د ایلیوم لپاره د سنټر کې د دیږي کې رامنځته کیږي صحیح شو دا په اتمه هفته کې د انټرایوټرین لایف کې رامنځته کیږي صحیح شو یو دوم نمبر د ایشیم لپاره رامنځته کیږي د ایشیم دیږي کې صحیح شو د ایشیل باډي کې رامنځته کیږي دا چې دا د درېمې میاشت د انټرایوټرین لایف کې رامنځته کیږي او بل چې دا د څلورمه میاشت کې د پیوبیس لپاره رامنځته کیږي پیوبیس باډي کې څلورمه میاشت کې د مور چې ماشوم په د مور په ګېډه کې چې ماشوم وي نو هغه ماشوم څلور میاشتنۍ ته چې ورسېږي په هغه وخت کې دا څنګه کېږي رامنځته کیږي صحیح شو بیا دا ټول اډوکي چې یو بل سره پیوز کیږي دا په 9 تر 9 کلنۍ پورې دا ټول یو بل سره پیوز کیږي او یو هیب بون جوړي صحیح شو بل دلته یو مونږ هغه لرو
چې مونږ وایو د هب د اسټابالم چې د 2/5 برخه چې جوړي الیوم جوړي 1/5 برخه پیوبیس جوړي او 2/5 برخه چې جوړي اسکیوم جوړي نو دلته یو ټرای ریډیټ کارټلیج جوړيږي چې جوړيږي ټرای ریډیټ کارټلیج جوړيږي ګورئ ښا دلته فکر وکړو دا د شیرازي کنه دا برخه د الیوم شو کنه او دا برخه د ایشیم شو دا برخه د سیشي شو د پیوبیس شو صحیح شو نو دا څنګه شو ټرای ریډیټ کارټلیج شو دغه کارټلیج چې فیوژن کوي دا تقریبا 15 تر 13 کلنې کې فیوژن کوي کوم وخت کې کوي 15 تر 13 کلنې خو کسي کنډي سنټرو کې خبرې کو سي کنډي سنټر ډېری اغم نه دي خو یو د ایلیا کریسټ لپاره دا صحیح شو یو چې د سپیریور انټیریور ایلیا ایکسپاند لپاره دا صحیح شو یو د باډي او پیوبیس لپاره دا باډي د پیوبیس او بل چې د ایشیل ټیوبراسيټي لپاره یو دا ایشیل ټیوبراسيټي کوم ځای کې دا ایشیل ټیوبراسيټي د دې لپاره یو دا او د ایشیل سپین لپاره یو دا ایشیل سپین دا کنه د دې لپاره یو دا نه او دغه ټولي چې دا په کوم ایج کې پیوز کیږي دا په 25 کلنۍ کې پیوز کیږي او ښکارا کیږي په کوم وخت کې په پیوبرټي کې چې انسان بلوغت ته رسیږي په هغه وخت کې شروع کیږي او کوم وخت کې پیوز کیږي په 25 کلنۍ کې پوه شئ په دې باندې کومه پوښتنه